عزتمندو زه د دې خبرې وضاحت کول غواړم چې زمونږ په دې ملک په معیشت باندې شدید تحفظات زمونږ په دې ملک روان دی په پالیسیانو باندې شدید تحفظات دي زمونږ په دې الیکشن باندې شدید تحفظات دي زمونږ په دې ملک بېروزګارۍ باندې شدید تحفظات دي زمونږ په دې مهنګایۍ باندې شدید تحفظات دي خو کله هم چې د ملک سلامتۍ خبره راغله موږ خپل هغه تحفظات شاته غورځول دي او اوس بیا هم زه دا پیغام ورکوم د مایري د قوم طرف ته قسم په ذات مې د خدای انشاءالله تعالی که زموږ ضرورت باډرو ته راغی دا د مایري قوم به انشاءالله تعالی ټولو نه مخکې به ځي هغه به خپل فوج سره په اوږه په اوږه قدم په قدم به انشاءالله تعالی دغه هندوله به جواب زما عزتمندو زه څنګه چې زما یو ورور ذکر وکړه چې 1948 تاریخ خوب ته مخامخ دی په 1948 کې د آزاد کشمیر دغه هندوستان اغوستی او الحمدلله دا پښتانه تل دي خپل فوج سره جنګېدل دي هغه کشمیر نن د پاکستان حصه ده په 1965 کې دې قوم ته دې ملک ته د دې پښتنو ضرورت راغلی دی الحمدلله خپل په فوج په شانه بشانه ټینکونو ته دا پښتون پروت دی او هغه ټینکونه یې روزولي دي دا د تاریخ حصه ده پاک فوج زنده‌باد فوج زنده‌باد فوج زنده‌باد پاکستان آرمي زنده‌باد زما عزتمندو زه بیا د دې عهد اعلان کوم انشاءالله تعالی موږ خپل فوج سره هر لحاظ سره دا نه چې موږ له لول ټوپک به دا فوج راکوي خپل لول خپل ټوپک به زموږ لاس سره انشاءالله تعالی دغه هندوان څنګه چې روبه راځي زه هغه د صحابۍ هغه پښتون ته خراج تحسین پیش کوم چې هغه پښتون ولګېده په دې سخت حالاتو کې هغه چا چې کوم ویشتل دی زموږ د صحابۍ پښتون هغه مین اف د میچ دی هغه راځي ما سوشل میډیا اکاونټ ته هغه تصویر ورکړی چې دا مین اف د میچ دی هغه راځي او انشاءالله تعالی دا زمونږ پیغام دی هغه هندوانو ته او دا پیغام دی خپل د فوج د جانبدارۍ دپاره او د هغې دې احساس دپاره چې انشاءالله تعالی موږ د قوم سره یو په ځای او دې فوج سره انشاءالله تعالی باډر باندې په ګراوند باندې په دې غرونو باندې په کوم ځای کې انشاءالله تعالی زه تاسو ته دا عهد عالمه تاسو ضرورت راځي باډر باندې تاسو به ځئ که به نه ځئ خپل په مټ به ځئ د کرایه په تمه خو نه کېدی دا زما یقین دی انشاءالله تعالی دا بهترین پیغام دی خپل د فوج سره اوږه په اوږه ودرېدل او دا پیغام دی هغه هندو ته چې دې غاړې ته خپل د سترګې د بل غاړې ته واړئ داسې نه که دا جنګ تو جاري وساته کشمیر یوازې نه انشاءالله په دلي کې په لال قلعه باندې به انشاءالله تعالی پاکستان جھنڈا ولاړ قدم بڑھاؤ قدم بڑھاؤ دعوت ورکوم د شنګلې نورو خلکو له زه دعوت ورکوم د شنګلې نورو لیډرشپ له زه دعوت ورکوم د شنګلې نورو فوجیانو له چې دا وخت راغلی دی موږ باډر سره پخوا نه پاتې کېږو کم از کم خپل په کلي کې خپل په محله کې خپل په بازار کې خپل په دوکانونو کې دا اواز اوچتولی شو چې موږ خپل فوج سره ولاړو او انشاءالله تعالی که زموږ ضرورت راغی نو موږ باډرو ته موږ موجود وو په آخرۍ کې زه تاسو نه ناره غواړم ښه په ایمانداره به ناره لګوئ او داسې ناره ولګوئ چې دیوارونه ومه غوږونه چې دا غرونه واوري او هلته ورسي ناره تکبیر مولوي صاحب ته به درخواست کوم چې دوا وکړي ښه پر زوره دوا وکړي خپل د رب نه موږ وغواړو دا د جنګ سلسله بندول پکار دي موږ د جنګ په حق کې نه خو کله هم زمونږ ځمکې زمونږ حدود ته راځي نو بیا به ښه په ایماندارۍ باندې جنګ کوو انشاءالله